نو لومبنې د ابو عامر میدان ته راووتې د مبارزې دپاره او اعلان یې وکړو ای زما قبیلې والو زه ستاسو هغه مشر یمه ابو عامر راهب یمه زه تاسو دا پیغام در کوم چې تاسو د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا پرېږدئ او سایډ ته شئ تی د مکې خلک ډېر خلک دي او بیا به موسیقي خراب بشي نو صحابه आवाज ورکوي ته ابو عامر راهب نه ابو عامر فاسق دی چې زمونږ مشر نه زمونږ مشر جناب محمد رسول الله دی نو یو په یو باندې د کفارو د طرف نه خلق راوتل در دې پورې چې دویش کافران دا په لومبنۍ مقابله کې مړه شول نو کفارو چې دا ولیدل چې په لومبۍ لا جنګ شروع شوی نه دی او دویش خو زمونږ نه لاړل نو هغوی تښتېدل واپس تښتېدل تورې یې غدار کړې نیزې یې غدار کړې در دې پورې چې کفار مخکې دي او مسلمانان ورپسې دي او کفار وتښتېدل صحابه وایي موږ د کفارو هغه ښځې مولیدې چې هغوی غر ته تښتېدلې نو صحابه ولګېدل مال غنیمت یې راجمع کوو دې طرف ته شاته رسول الله مبارک 50 کسه په ډیری باندې کینولي وو د عبدالله ابن جبیر په نګرانۍ کې نو هغې صحابه امیر ته وی چې رسول الله مبارک مونږ ته ویلو خو چونکې جنگ ختم شو کافرو تښتېدل نو مونږ کوهیږو چې مونږ د خپلو ملګرو سره مالي غنیمت راجمع کړو امیر وی نه مونږ ته رسول الله ویلي دي چې تاسو به نه راکوزېږئ د صحابو په دې کې په خپله کې اختلاف شو نو څلوېښت صحابه کرام د هغې غونډۍ نه راکوز شول او صرف 10 کسه په هغې باندې پاتې شول مسلمانان لګیا دي مالي غنیمت راغونډئ تورې سایډونو ته کېښودلې خو بېغمه شو چې کافر وتښتېدل د هغه طرف نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چونکې دغه وخت کې مسلمان نه دی د چې غونډۍ ته وکتېدل چې غونډۍ خو خالي شوله نو ده خپل د اسونو لښکر د ځان سره کو او د شا د طرف نه په خوړ غاړه باندې چې دونه راغلل دغه لسه صحابه کرامو خو چونکې ولیدل چې خالد بن ولید د خپلو ملګرو سره په اسانو باندې را روان دي نو دوی پې غشي ویشتل خو چونکې دوی خو لږو مخکې 50 نو مقابله یې کولی شول هغوی به واپس شول خو چونکې اوس لږو نو هغوی نشو مقابله نه شوه کړلی نو دوی ولګېدل دغه 10 کسه د غونډۍ نه راکوز شول دوی وی که موږ نه کوزېږو نو دا لښکر خو را روان دی او د شا د طرف نه زموږ په ملګرو ورځي نو دوی راووتېدل مخې ته وله راووتېدل چې زه سهده پورې خو به موږ مقابله وکړو د دې لښکر نو چونکې یو طرف ته 10 کسه وو او اسانو مو سر نه وو هغه طرف ته چې چا سر اس وي هغه اوچت هم وي نو مقابله ګرانه وه نو هغه د اسانو هغه لښکر چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې وو هغه ټول ورپسې راکوز شول او دغه 10 صحابه کرام دی په دغه ځای کې شهیدان کړ مخکې لښکر راغی صحابه ته پته شته نه د شا د طرف نه پې لښکر راغی او صحابه چونکې تورې مخې دي په تش لاس دي نو چې تش لاس دي هغه طرف نه پې شا د لښکر راغی نو صحابه کرام په دغه کې ډېر زیات نقصان وشو صحابه کرام پکې شهیدان شول در دې پورې چې رسول الله مبارک په خپله هم نو صحابه ټول تتر بتر شو ګډوډ شو څوک یو طرف ته ځي که په تش لاس به څنګه مقابله کې او صحابه کرام اخوا دیخوا شول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ځای باندې کلک ولاړ پاتې شو ولې د پیغمبر شان دا نه ده چې میدان پرېږدي رسول الله مبارک سره 14 صحابه کرام دي چې رسول الله مبارک یې پرېښودی نه دی دوی ورته ولاړ دي و صحابه کرام دا مهاجرین دي او و صحابه کرام دا د انصارو نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مخکې وروستو چاپېره ولاړ دي جنگ شروع دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه موقع کې یو کافر راغی او د امیه زوی دی عبدالله نو د پر رسول الله عبدالله بن امیه د پر رسول الله مبارک باندې د تورې غزار وکړو او پیغمبر علیه السلام زغره اچولې ده دومره تیز غزار وکړو فالوانو نو چې دومره تیز غزار یې وکړه چې رسول الله مبارک کې چې څنګه وونو په مخ کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی دننه شوي اصغرې توره رامنه کړله او ورسره یې وویمه وی واخله زما د طرف نه یو غزار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الله دې هلاک الله دې ذلیله کړه یو بل کافر د پیغمبر علیه السلام په ګټه باندې وویشته
چې د هغې د وجې د پیغمبر علیه السلام 2 غاښونه دا شهیدان شو. صحابه ټول تتر بتر دي، ګډوډ دي. په دې کې یو صحابي دی د رسول الله مبارک هم شکل دی، مصعب ابن عمیر دی، د پیغمبر علیه السلام مخې ته ولاړ دی. نو یو کافر راغی او د پیغمبر علیه السلام باندې حمله کوي، نو عتبه رور دی، پیغمبر علیه السلام ته دی بالکل مخې ته ولاړ دی، نه یې پرېږدي او هغه سره مقابله کوي په توره باندې. نو آخر کې پیغمبر علیه السلام سره دی ولاړ دی مخې ته، او د دغه کافر مقابله کوي لګیا دی، دی په توره ولګېد او دغه صحابي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په دغه مقام کې شهید شو. چې دی څنګه شهید شو، د ده شکل د رسول الله مبارک سره لګېده. نو یو شیطان و هغه چغه اواز وکړه په لښکر کې وي نعوذ بالله، رسول الله مبارک ولاړ مړ شو. چې دا اواز ولګېده کافر هم خوشحاله شو چې بس دا خو سم کار وشو. خو دې طرف ته صحابه کرامو چې دا اواز واورېده نو د صحابهو بالکل هغه ځای ګم سوم شو چې دا څه وشو، دا موږ جنګېږو د چا دپاره، زموږ مشر لاړو، اوس د جنګ څه پیدا، او د بعضو صحابه کرامو نه هغه تورې په هغه ځای کې پرېوتېدلې چې اوس به څه موږ د چا دپاره جنګېږو، د دې نه خو مرګ ښه دی چې زموږ رسول الله مبارک چې دی نو هغه زموږ نه لاړو. په دغه موقع کې طلحه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله مخې ته ولاړ دی، غشي راځي او دی په خپل لاس باندې لاس مخې ته کوي، غشي راځي خپل لاس ورته مخې ته کوي. نو هغه د غشو د لاس هغه لاس چې دی نو شل شوی و. پیغمبر علیه السلام مخ مبارک نبی دی بهیږي، چونکې مخکې کړای تللی وي. صحابه ټول ګډ وډ دي، دا 14 صحابه کرام د رسول الله مبارک سره جوخ ولاړ دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي صحابه ته، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ته وایي ما لږ اوچت کا، ځمکه وایي ما لږ اوچت کا. طلحه رضی الله تعالی عنه ورته کته شو، پیغمبر علیه السلام په خپه کېښوده، لږ اوچت شو، غونډۍ ته شو، د دې دپاره چې دا خپل ملګري ما وویني چې زه مړ نه یم، ژوندی یم. صحابه ټول ګډ وډ دي او دې طرف ته کافر خوشحاله شول. ابو سفیان د قافلې مشر و، اواز یې وکړو، وی رسول الله مبارک شته؟ پیغمبر علیه السلام نوم یې واغوستېدو، په تاسو کې پیغمبر علیه السلام شته؟ محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی جواب مه ورکوئ. بیا اعلان کوي په تاسو کې ابي قحافه شته؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام وی جواب مه ورکوئ. په درېیمه یې اعلان وکړو په تاسو کې عمر بن الخطاب شته؟ پیغمبر علیه السلام وی جواب مه ورکوئ. عمر رضی الله تعالی عنه غیرتي و، ټینګ نه شو. ابو سفیان ځان سروي زه شکر دی و چې دا درې واړو اواز را نه کړ، مطلب دا چې دا درې واړه مړه دي. پیغمبر هغه ټینګ نه شه، اواز یې ورکوئ، وایي دا درې واړه ژوندي دي، الله ستا د ذلیله کولو دپاره ساتلي دي، ژوندي ساتلي دي. پیغمبر علیه السلام سره وایي ژوندی دی، مړ نه دی. پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو، اواز یې وکړو خپلو صحابه کرامو ته، وایي چېرته تللی دې خوا راشئ، کم ځای زه به الله بندګانو چېرته تللی. خو چې د پیغمبر علیه السلام اواز اورېدو صحابه کرام ټول راجمع شو یو ځای ته، پیغمبر علیه السلام خواته رالل. بیا ابو سفیان یو اواز وکړو، او اواز یې دا وکړو، وی اوهل عبل، دا د بوت نومو، لکه مونږ وایو زنده آباد. نو هغه مطلب چې دا اواز واورېده چې دا درې واړه خو نشته، نو اواز یې وکړو هبل زنده آباد، د بوت زنده آباد. دی به د بوتانو نه مدد غوښتو. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي، عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي جواب ورکړه. وایي رسول الله څه جواب ورکړه؟ وایي ورته وایه چې الله اعلی و اجل، الله زمونږ شته او الله ډېر لوی دی. ابو سفیان په جواب کې وایي لنا العزا ولا عزا لکم، وایي زمونږ عزا شته، ستاسو عزا نشته، ستاسو خو بوت نشته. پیغمبر علیه السلام ورته وایي جواب ورکړه، وایي څه ووامه؟ ورته وایي چې لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږ مولا شته او ستاسو مولا نشته. دی په جواب کې وایي د جنګ مثال د بوکې دی، کله به تاسو راوباسئ کله به موږ راوباسو. وایي دا نننۍ ورځ دا د بدر بدله وه،
موږ ویلو کنه چې یو کال فصدی حمله وکړه وای دا نننۍ ورځ دا د بدر چې د نو څه ده بدله ده موږ د بدر بدل واغستې دو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ځان ته راجمع کړل او بیا جنگ شروع شو چې بیا جنگ شروع شو په دغه جنگ کې د رسول الله مبارک غاښونه هم شهیدان شول په دغه جنگ کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ترو وحشي دا یو غلام او هندا ورته ویلو چې دی د خپل پلار بدل اغسته وي تا به زه ازادوم خو ته به ماله څه کې دا حمزه رضی الله تعالی عنہ به شهید کې نو دی وایي زه د ده مخې له تلی نه شوم چونکې بهادر و وایي زه د یو ګډ شاته پټ ناست وم او یوه غونته کې نیزګۍ را سره وه وایي دی چې څنګه ما خو هله په جنګ کې را نږدې شو وایي ما د لرې نه نیزه وویشتله او د هغې د وجې چې څه وشو د هغې د وجې حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې نوم خوا کې ولګېد او دی را پرېوت او په هغه مقام کې څه شو هغه شهید شو بیا ولګېده هنده ولګېدله دا ښځه وروستو الله اسلام نصیب کړی دی دا راله او د حمزه رضی الله تعالی عنہ نه پوزه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړه شونډې یې ترې کټ کړې زړه یې والا اوسیرو زړه یې والا راوباسو اینې والا راوباسله په هغې یې چکونه ولګول او د دغه څیزونه په یو تار کې واچول او د هغې نه امبیل جوړ کړو غاړه کې واچو وګډېده وایي ما د خپل پلار او د خپل ورور بدل واغستې ده چې دا حالت یې وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې جنگ ختم شو او کفار وتښتېدل لیزر کاکا دا لیټونه ولګو تیاره کفار وتښتېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس وایي لومبنی تپوس کوي وایي سعد عباده یو بل صحابي دی وی هغه چېرته وګورئ سعد ابن ربیعه و چې کم ځای دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وایي زه لاړمه په شهیدانو کې مې کتېده چاپېره ګرځېدم چونکې د احد کې اویا کسه د مسلمانانو شهیدان شوي میدان ټول په وینو باندې لت پت دی د وینو سور رنګ دی وایي زه ګرځېدم وایي سعد ابن ربیع وایي دی ما وکتېده وایي ده کې سا و وایي مه زه ورپسې رالم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا سلام وایي سعد ته وایه چې ته څنګه دی ورته وایي وعلیکم السلام وایي رسول الله مبارک ته وایه چې زه د جنت خوشبو محسوسوم او زما قبیلې ته وایه در کومې پورې چې په تاسو کې رسول الله مبارک موجود دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه تکلیف ورسېده او ستاسو یو سترګه شته او یو نشته نو د الله په دربار کې ستاسو دا عذر قبول نه ده چې الله ته تاسو وایي چې زموږ سترګه خرابه وه یعنې د رسول الله مبارک به همیشه څه کوئ خدمت پې کوئ د هغه سره به جنګېږئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهیدان ګوري را روان دی یو صحابي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ خور را روانه ده چونکې هغه به کم مقام و چې مدینه منوره کې خبر خور شو چې پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله شهید شو صحابه کرام شهیدان شول نو د مدینې نه مشران زنانه دا ټول را روانو ځکه د چا پکې ترونه وو د چا پکې خاوندانو د چا پکې ماماګانو د چا پکې پلارانو نو ټول خلک مدینې احد ته را روان دي نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ خور وه بیبي صفیه دا خبر شوی وه چې زما ورور شهید شوی دی نو دا ولګېده د ځان سره یې 2 څادرې راغستې دي په دې کې به ورته کفن ورکوم نو چې دا را روانه د رسول الله مبارک یې زوی ته وایي حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وایي مور دې منع که مور دې مه راپرېږده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ودروله وه چې مور دې مه راپرېږده ولې یا خو زنانه ده او که چېرې د حمزه رضی الله تعالی عنہ حالت یې ولیده چې غوږونه نشته پوزه نشته سترګې نشته شونډې نشته سینه شلېدلې ده زړه نشته اینه نشته نو خور به یې صبر ونه کړلی شي نو وایي مه راپرېږده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ودرولی دی او چې دا څنګه را روانه ده ورته وایي مورې مه راځه نو دا ولګېده یو ټېلۍ والا ورکړه یا خوښه چې څنګه را مخکې شو نو ورته وایي رسول الله ویلي دي چې مور دې مه راپرېږده په ځای ودرېده وایي ښه رسول الله ویلي دي وایي صحیح ده بس ورته وایي ورشه زویه
رسول الله ته ووایه چې مور مې صبر کولی شي، ما ته پته ده چې زما د ورور حالت ډېر خراب دی، مور مې صبر کوي. رسول الله مبارک له هغه راغی وایي مور مې وایي چې زه صبر کولی شم، خیر دی ما کې صبر شته. دا چې راله او د ورور حالت یې ولیده نو ډېر یې وژړل. وایي نن به خلک وایي چې صفیه به د ورور د حالت د لیدلو نه چې د نو څه شي دا به مړه شي. وایي وروره زه تا له مبارکي در کومه چې تا د الله د دین دپاره د پیغمبر دپاره خپل ځان، خپل پوزه، خپل غوږونه، خپل اندامونه هم قربان کړل. او یو بله زنانه ده حضرت حمنا، دا د مصعب ابن عمیر بیبي ده. نو دا را روانه ده په لاره ورته وایي پلار دې شهید شو. دا وایي انا لله و انا الیه راجعون. ورته وایي ورور دې شهید شوی دی، ورته وایي انا لله و انا الیه راجعون. خو چې کله یې ورته وایي خاوند مصعب ابن عمیر شهید شو نو په هغه ځای کې ډېر وژړل، سم یې وژړل. وایي زما خو د ژوند ما چې ته سره به زه زندګي او ژوند تېرومه او د ښځې دپاره سهاره په ژوند کې دغه یو خاوند وي نو څه به اوس یوازې څه کوم. او زندګي یې داسې وه چې د هغه دپاره کفن نه میلاوېده. انسان سوچ وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات وژړل. صحابه وی رسول الله ولې؟ وی د مصعب ابن عمیر زندگی او ژوند راته رایاد شو. وی د ده زندگی داسې وه په مکه کې چې د اسلام نه مخکې به یو جوړه سار بدلوله، یو به ماښام بدلوله. مالداره صحابي و، د اسلام نه مخکې مالداره سړی و نو یو جوړه به سار بدلوله او یو به ماښام بدلوله. دومره او په دې مخ باندې به د ریخم رومیال اچولو چې زما په مخ باندې دوړې نه لګي. خو چې کله ایمان راوړو اسلام کې داخل شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا کپړو ته وکتل پیوندونه لګېدلي دي، کپړې ورپسې راښکلی شي، دوړې پې الوتې دي. او بیا هغه صحابي دی چې کله وفات شو د پیغمبر علیه السلام ته مخې ته ولاړ دی، غشي راځي او دی ورته خپله سینه مخې ته کوي، غشي راځي او خپله سینه ورته مخې ته کوي او مړ شو. نو کفن نه میلاوېده د دپاره. د چا یو څادر را پیدا کړ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي رسول الله وی هغه څادر لړ دی، نو وی که موږ وله خپې پټو نو سر یې ښکاره کېږي، که سر پټو خپې ښکاره کېږي. پیغمبر علیه السلام وایي په سر والا کفن واچوئ، په خپو والا واښه واچوئ. وی دا هغه صحابي دی چې سار به یو جوړه بدلوله، یو به ماښام بدلوله. او حمزه رضی الله تعالی عنه له چې خور دوه څادرې راوړې وې، یو لوی و یو لنډ و. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی ایکس پې واچوئ چې دا یو څادر چې د بل صحابي شي. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه په قسمت چې کم څادر راغی نو هغه هم لنډ و. پیغمبر علیه السلام وی په سر والا څادر واچوئ، په خپو ورله واښه واچوئ. رسول الله مبارک څو کړل کافر هغه طرف ته وتښتېدل، میدان یې پرېښود، لاړ. صحابه کرام ټول په وینو باندې لت پت دي او زخمیان دي. په احد کې د رسول الله مبارک د ملګرو نه 80 صحابه کرام دا شهیدان شول. تاسو ته د زنانو کمې جذبې وي، د صحابو کمې جذبې وي چې ګورئ رور، پلار، تره، ماما، خاوند ټول مړي او دغه ښځه وایي انا لله و انا الیه راجعون. او رسول الله څنګه دی؟ بس دا که یو وینا کې رسول الله څنګه دی. او چې پیغمبر علیه السلام یې ولیده وی رسول الله چې څه مې ولیدې وي غمونه مې ختم شول. او رسول الله مبارک د خپلو ملګرو سره دی واپس شول چې کله شهیدان رالل په هغه مقام کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی شهدا به د احد د میدان نه وړئ. یو صحابي دی عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه دی په خپه باندې ګوډ دی. نو دی زامن ورته وایي زم جنګ لازم، زامن ورته وایي که پلار نو ته خو یو بوډا یې، یو په خپه ګوډ یې، نو ته معذور یې، ته مه ځه. زامن یې راغله، د پلار شکایت رسول الله مبارک ته ووایي، وایي پلار مو راځي، وایي چې زم جنګ لازمه. پیغمبر علیه السلام وایي خیر دی تاسو یې مه منع کوئ، منع کوئ یې مه چې ځي نو بس ځي دي. دی راغی په ګوډه خپه باندې چې تلیم سم نشي، د احد په میدان کې جنګیږي، در دې چې دی هملته کې شهید شو.
نو کور والے وی ښځې وی وایي زه د ده لاش مدینې ته وړمه نو په اوښ باندې د ده لاش واچو نو چې اوښ به یې څنګه مدینې طرف ته روان کړ نو وهه بیا به نه ته خو چې څنګه بیا به د احد طرف ته مخ کړ نو دی به را روان شو نو چې دی به بیا اوښ راوتاو کړو او مدینې ته به یې وراکاږه به نه ته نو پیغمبر علیه السلام بیبي راوغوښته وي راشه ته وایي ده څه دوا خو نه وه کړې څه ویلې خو نه وي رسول الله وایي ده دا دوا کړې وه چې یا الله ما ته د شهادت مرګ نصیب کړي او ما مدینې ته بیا را نه ولي پیغمبر علیه السلام وایي چې الله یې دوا قبوله کړې ده نو ولې تاسو وړئ نو د احد په میدان کې هلته کې دفن کړو نو د احد میدان ټول غرونه دي د احد غر چې کوم د هغې په منځ په ویښ کې دا جنګ شوی دی زمونږ په شانتې خاوره نه ده نو قبر کنسته ډېر ګراني پیغمبر علیه السلام صحابه ورته وي غټ غټ قبرونه وکنئ نو دوه او درې صحابه کرام یې په هغه په وینو په جامو کې په هغه قبرونو کې دفن کړل پیغمبر علیه السلام نه صحابه راغلل وایي لومبی کم دفن کړو پیغمبر علیه السلام وایي چاته چې د قرآن ډېره حصه یاده که هغه لومبی دفن کړي صحابه کرام دوه او درې چې دنه د احد په میدان کې څه شول دا دفن شول ټیم چونکې ختم دی صحابه په دې جنگ کې ډېره قرباني ورکړه یو بل صحابي دی طلحه دی څه کوي عبدالله بن جحش دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ته وایي راځه دعا کوو زه به دعا کوم ته پې امین وایه نو دی ورته فرمایي وایي یا الله سهار د لومبی طلحه رضی الله دعا کوي وایي یا الله سهار مې د یو داسې کس غټ کافر سره مخامخ کې چې زه په هغه غوزار کوم هغه په ما غوزار کوي دواړه یو بل ښه ستړي کو ما پې ضرور کې چې زه یې مړ کړمه د هغه نه توره م واخلم هر څه واخلمه نو د عبدالله بن جحش چې دی دی وایي امین عبدالله بن جحش دعا کوي یا الله ما د یو غټ کافر سره مخامخ کې چې زه په هغه غوزار کوم هغه په ما غوزار کوي آخر کې هغه په ما ضرور شي او ما ووجي او زه شهید شمه نو دا طلحه رضی الله تعالی عنه وایي سهار وایي همدغه شانتې وشوه زما دعا م قبوله شوله وایي دغه شان د کافر سره مخامخ شومه وایي ما په هغه غوزار کو هغه په ما غوزار کو آخر کې پې ما غوزار وکړو وایي مړ مې کړ وایي دې خوا مې وکتېدل وایي ما چې زما دعا خو قبوله شوې ده وایي د هغه ملګري ته ګورمه وایي ما چې ورګه دې د ده دعا قبلېږي او که نه وایي هغه کافر په ده غوزار کوي کافر هغه په دې غوزار کوي کافر په ده غوزار کوي آخر دا چې کافر پې غوزار وکړ او د زما ملګري شهید شو د صحابو جذبې هغه دا وي چې موږ د الله په لار کې شهیدان شو لومبی د احد په لومبی پیره کې مې درته ویلي وو چې صحابو د رسول الله مشوره واغسته وي څه وکړو صحابه وایي نه ځو به احد ته جنګ له به ځو ولې زموږ د شهادت ارزو ده چې موږ د الله د دین دپاره خپله وینه قربان نن زموږ به هم خپل ځان الله ته ښه وکنه لکه دغه صحابه و دی چې د په قیامت کې راپاسي نو خپل ځان به الله ته ښیي الله ستا د دین دپاره مې خپل ځان قربان کړی دی بچي مې قربان کړي دي هر څه مې لګولي دي ما او تا به کومه قرباني خو چې ستا د دین دپاره په دې یخنۍ کې نه پاسېدم دا به خو یا ستا د دین دپاره مې دا کړي دي څه به خو آخر کې خپله قرباني ځان ستړی کول دی الله د دین دپاره د دغه صحابو دا قربانۍ دا سیرت چې موږ د سره شروع کړی د صرف په دې بنیاد باندې چې موږ ته د پیغمبر ژوند پته ولګي دا دین چې نن موږ او تاسو ته راغلی دی دا د دغه صحابو دا قربانۍ دي ګورئ چې دنیا یې نه ده غوره کړې دین یې غوره کړی دی دین یې مخکې راوستی دی که دغه صحابو ته پته وه چې زمونږ سره زمونږ دغه ځای ته تلل شهیدان کېدل دي خو صحابه وایي نه موږ ځان شهیدان کوو ولې چېرته مرتبه به میلاویږي د دین قرباني غواړي قرباني به ورکوو خپل زندگی به جوړو د خپل ځان اصلاح به کوو خپل ځان به د ګناه نه بچ کوو د بل مسلمان ته به خیر رسو نو الله به د هغې په بدل کې زموږ په دین کې په ژوند کې زندگی کې به دین راځي خوشحالی به راځي پریشانۍ به لرې کېږي او که چېرې موږ خپله کامیابي دا په دنیا کې غواړو په پیسو کې غواړو او په خواهشاتو کې غواړو نو اگر کې دنیا کې به لږ خوشحاله شي ګورې رستو به ورپسې وي دا به نقصان وي رستو به خفګان وي او موږ لیدلي دي داسې چا چې خپله کامیابي په دنیا کې کتله هغه پریشانه شوي دي او دغه د صحابو ژوند ظاهرا به موږ ته چې دنو نقصان ښکاري خو الله څه وکړل کامیاب کو یو صحابي وایي زه د جنت خوشبو محسوسوم په دغه احد په میدان کې او پلار یې په خوب کې لیدل او پلار راته وایي راځه کنه د بدر کې شهید شوی نو دغه ژوند الله دې موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب